دماغ یو غاشیه راشي پرده په امید د عفو کوي یا په امید د عدم اطلاع او د عدم کتابت مله خدای په ذات کې خدا نشي ویلي او کې دې چې ملائکونه لیکي کې دې چې معاف شو دنیا کې چې جرم کوي دی کې دې چې زونه نه ولې شو کې دې چې معاف شو ځکه جرم کوي کنه دې یقین وي چې د حکومت په قانون کې دا جرم دی د قشان د یقین دی چې ما خدای ویني او د یقین دی چې دا عمل خطرناک دی خو بهم کوي یا په دې امید چې ملائکونه لیکي یا په دې امید چې عفو شم انبیاء په سفارش خلاص شم د اولیاء په سفارش خلاص شم نو د په دماغ یو غاشیه راشي نو دا غاشی په وخت کې دی مسلمان دی ایمان یې لږ مستور شي اثر پوره نه کوي لکه روغ جوړ سړی چې دغه وی اپریشن کې نه غذا ولا نشه کی نو داسې نه چې دی مړ دی خو احساس نه کوي غذا دا شان د په دماغ باندې یو غاشیه راشي یو د بې خوده د نشي یو پرده راشي نو هغه حکم الهي او تنبیه الهي او تنبیه نبوی او هغه ترغیبات او ترهیبات په اثر نه کوي پیغمبر ویلي دی ولې کې مثال د نشي د سړي وي یا د نشي د لاس د نشه ورکه درد نه محسوسه کنه جام دی روغ دی خو یو غاشیه پیراله نو مرتکب د کبایر زمون پنځ مسلمان دی په ایمان غاشیه راغله ایمان اثر نه کوي ځکه نشه د عفو کې دی تلل او غلبه د هوا په غالب شوه ای په غاشیه راغله ها دا نو به خبر اخلاص شو په ترجمه کې دغه خبره مناسبت دې تیر کې بیان د شعبو دې کې بیان د مفسدات نه اې کې بیان د شعب ایجابیو دې کې بیان د شعب سلبیو دې انم دې کې رد خوارج او بنیادی او ضمن رد مرجعو طبعا دې کې رد مرجعو کوي اصالتا مناسبت را درېمه خبره شرح د باب ته ګوره موږ لا شرح نه ده ویلې دا په اجمالي خبره شو باب خوف المؤمن ان يحبط عمله مسلمان لا يرى پکار د دینه چې عمل می ضایع نشي وهو لا شر دی بني خبر دی به خوشاله یو د قیامت پر ورځ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اما ټول هباء منثور ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا باب خوف المؤمن ان يحبط عمله ولا يشعر یاره پکار د مسلمان لده دی خبرنا چې عمل می ضایع نشي او دی بخو حبط ستوي حبط مستر دی دل د مضارع ده د باب د سمع يسمعون حبط يحبط ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون حبط وی عربی کی پرسوب د ساروی تا یو ساروی وی دا ډډه مخری دا سپرلی کی دا واخو پریا قسمه نو خېټه یو پړسیږي نو کله داسې شي چې خېټه او چی منشي او کله خو من نشي خو دستونه په دمرو لګي او حیزا چې بیکاره کی محبت مانا خرابے دل ضائع کے دل اکارت ہو جانا خرابے دل عمل لکا پرسوب کی چاہ خشتہ واخذ آئیش
مسلمان لا یرا پکار دا چیز عمل میں ضائع نشی ولا شور دے بنی خوان داولی یرا پکار دا دید پار دے درے دلائل وی آثار دا تابعین اب بل ترجمہ دا وما يحذر آغی دا پار یو آیات پیش کردے ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون بے رستے دو حدیث ذکر کردے دا رستے حدیث دا رستی با دعوے سر لگی او دا رنبی حدیث دا رستی دعوے سر او دا رستے حدیث دا رنبی سر نو پا حدیثین مبارکینو کی لف نشر غیر مرتب دے رنبی دلیل دا آخر دعوہ دے او رستے دلیل دا اول دعوہ دے مسلمان لدا یرا پکار دا چی عمل میں ضائع نشی مرجع دا یریگینا وقال ابراہیم التیمی ابراہیم التیمی دا سلف و صالحین نا دے تابعی دے او دے متحم و پا ارجاع دا قول نقل کر دتی پر روایات نا دے نقل کر امام بخاری یہ ابراہیم نخائی دے بل ابراہیم التیمی دے دوغل دا کوفی عالمان خودے واعظو زاہدو متقیو ابراہیم نقی مفتیو فقیو محدث دا حجاج ابن یوسف ظالم دا معنی ابراہیم نقی با پیرات کاو چی دا مکو ظلمنا نسپیانیو لے گلوی لارش ابراہیم راوانے او جیل تیواچ اس پیانا دا ابراہیم تپو سے کو چاورتا دا یاد کہ ابراہیم خدا دے نوینیو دی پیو چی دا خو ابراہیم نخی آدی زکا غا سیاسی امور کے دخل لری پا حکومت تنقید کی زخونیم خو بیوی ولی دوے ما چی زاغنے ما بے باغونی سی و عالم مسلمان تا و تکلیف ورسی ماغی پا گمنامے کیوں نے او دی النوے جیل تیواج من پخوا بادشاہنو دے ظالمان ایو حجاج مشہور ظالم جیل داسو چی دیوالو صرف ایکی دا سوری زینو او بو پکینوی خوراکنو دوی با خوراک داسی چاہتا چی ورخدو دیوال نبی براورو قلاب بندہ نور کی بناستو دا جیلونا خوص مزیره دیر خلق قصدن جیل تا خوشحاله دکه چې سانوا د جرائم او د نشو جیل ترسي تر خود په خود جیل ترسي ور سره بد عمله په پاکستان کې نو دوم جیل ته چول نو مور ور پسې او سوره د لاړه ملاقات نو دروازه کې ورته ولرک اکر کې را نو موری نپی جندزوی دمر شکل بدل شا تو سو کیوی دستاد وی اڈو کی روتی بدن اقوار شا بے دن پا جیل کے مرش نو جیلیانو داسی مروخ کے ندے پا دیوالی رو غلدو بارت دغ ابراہیم تیم نو دیر نیک ولی اللہ او جړل به خدای متهم دی په خلق وی مرجع ادا مرجع د اهل سنتو چې اعمال د تصدیق د درجې نه لکم دي تصدیق او عمل دواړه په یو درجه نه دي لکه احناف چې وی متکلمین چې وی نو چې چا به داسې وی نو دی ورته مرجع وي خدا مارته وی ارجاع د اهل سنتو نه ارجاع د اهل بدعت ارجاع د اهل بدعت دا چې طاعت ضروري نه ګڼي لا ينفع مال ایمان طاعه ولا يضر ماما او ارجاع د اهل سنت و دارا چا اعمال کو ضروری دی لازم دی ترکی گناہ دا خود درجه لکه دا تصدیق ننا ارجاع مانا تاخیر و آخرون مرجون لامر الله قالوا ارجح و آقاه و بعث فی المدائن حاشرین ارجح مانا اخره نمرجع مؤخرین دا عمل دا درجه دا تصدیق نا نو دے مرجع دا علیہ دا شیخ عبدالقادر جیلانی سے پخونیا کے احناف پا مرجعو کی لکلی
دا خراب ډلې دي. ومنهم الحنفیه، علماوی احنافو داسې نه دی، دا خو د ټولو متکلمینو مسلک دی، یوازې د احنافو نه. خو کېدی شي چې هغه اهل بدعت مرجان په احنافو کې وي، لکه مجسمه چې په حنابلو کې راغلي دي. نو څوک دا نشي ویلی چې امام احمد صاحب یا حنابله علما مجسمه دي، نه مجسمه ډله پکې راغله. ای به ځان ته کرامیه وي، د محمد ابن کرام سجستاني تابع. امار طویل مخکم چې دو مذهب دو ډلو بدنام کړي دي، حنابله مجسمه بدنام کړي دي او احناف معتزله بدنام کړي. معتزله احناف ټول او مرجئ او کنه احناف دغه مسلک نه ده. محمد د اعمال دی بنی خبر ابراهیم تیمی کلام نقل کئی ما عرست قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا. زه چې خپل قول عمل ته پیش کم نو ما سره دایره شي چې زه په خپل تکذیب د خپل عمل کوم، یعنی خلقو ته د نیکۍ وایم او په خپل نه کوم. ما ته زه په خپل د خپل عمل تکذیب کوم چې دا څه کېته ویسا او کیسا. پخلی خلقو تا خبری کم پخپل عمل کے کمزور ہے، نو دا خپل قول تکذیب پخپل کم که مکذبن صیغه اسم فاعل شي او که صیغه اسم مفعول شي مکذبن. نو ما عرست قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا. زه چې خپل قول او عمل دا ګورم نو ما سره دایره چې خلق براتوي چپ شه درو جنمولا، خلق با میں تکذیبو کی چه ویسا و کیسا، یعنی زما قول دا عمل سر مطابق نرے، قول میں خکل دے عمل میں ضعیفہ دے. دا اولی وی دا عمل لزائے کی دو یار دول سے خلق تیم تحجد کی دمرا ثواب دے پخپلنکو، خلق تیم پا دے عمل کی دمرا ثواب. مردان کی مولا واس کے بے صدقہ کے دمرا ثواب دے، امین مستیا کی چھ ملمان راو دمرا ثواب. نالتے ہوئے دکاندار ما خام نو بچے شکرال دا باجو کو استان دا غریبانا اصلا لمورتا دا امام کمور خود بے دوا ملا رے بیرا خلو لے ورک مازو تن بوتا تن بولا زولا غلب زم مسافرم چارو نے چار ما کورنا تے چاو خدا غلے وی دکاندار تنگ شو اگر راغی دا خدای وانا ما سو گناہ کرده چی مسافران پا ما پسی را لگی وی تاولی پا جنازہ کی نوی چی صدقہ کی دمرا ثواب دے او پا نامعلوم ململ ور ڈوڑے ورکول کی دمرا ثواب دے ما وی چی تا ثوابو کٹی دکا در لے گا وی زمان توبی دی ثواب دا ابراہیم تیمی وی خشیت ان اکون مکذبا. ما سره دا ایره دا چه خلق راتوی چپ شدر و جنم مولا که دی عمل کی دا سی ثواب لکه تا چه پخلی وی نو پخپلا والی نکے نو خلق برات در و جنو وی یا مکذبان یا مکذبان پخپلا دا خپل عمل قول تکذیب کو پا عمل سر یا خلق با می تکذیبو کی چه دا ویسا و کیسا. دیو جن امیانو پنیزی او مطل لے گوری مون کو خپل کور کے ناستی زان دا مولیان ویو اگر چی نیو نوی مولا چی سوی اگا کواو چی سا کینو اگا مکاو ٹھیک ہے دا وی که اوری دلت دکا نو دیوی ما عرست قولی علی عمل اللہ. وقال ابن ابي مريم اسی او سوال لے دا حبت دا اعمال ستوه او حبت دا اعمال دا اهل سنت و عقیده دا دا خود معتزله او مسلک دا امام بخاری دا مسلک اختیار ہے. دا آیات دارے
دا اهل سنت مسلک دار چې د نیکی به خدای ثواب ورکړي او د بدۍ به خدای عذاب ورکړي. یو سړي زنا وکړه او بل طرف ته منځ کړی په زنا هغه منځ نه ختمېږي. د زنا به ګناه وي، د منځ به ثواب وي. د معتزله دا عقیده ده چې نیکي ټوله په بدو باندې ځي، ځکه هغوی خو مرتکب د کبایر د ایمان نه ووت، نو چې د ایمان نه ووت خو ټول طاعت یې ختم شو. اهل سنت وایي بغیر د درو خبرو نه په بل څه عمل نه ضایع کېږي. یو چې شرک وکړي، په شرک عملونه ختمېږي. دا په نص د قرآن راغلي لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. خدای حضور مبارک ته خطاب کوي، خو د دې نه پاک دی، خو مراد مونږ یو. دویم په نفاق سړی یو عمل منافقانه کوي، عمل یې ضایع کېږي، ځکه د هغه وجود صحیح نه دی شوی چې علاوه چې نفاق یې کړی. دریم په بدني عباداتو کې ریا ده او په مالی عباداتو کې منع او ازار. حج دې وکړو، روژه دې ونیوله، ګیره دې پرېښوده او ستا ریاکاري پکې وکړې، نو په ریا باندې عمل ختمېږي. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اے لا يرائي د ریاکار عمل ځکه ځای کېږي چې هغه انعقاد یې نه دی شوی، افلا وجه الاخلاص نه دی، لله نه دی، للناس دی، نو ځکه عمل ځای شوی دی، انعقاد یې نه دی شوی صحیح، او نفاق کې مې انعقاد نه دی شوی صحیح، ځکه د خدای دپاره نه، نفاق هم ریا او په بدمالي عباداتو کې منع او ازار. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، چې چاله فقیر لور کې او به په احسان کې چې ما تعالی نو درګړ یا ورته تکلیف ورسې چې زمړه په درکولو د ستړي کړم، مثلا کنځلې ورته وکړي، نو په منع او ازار باندې صدقه ختمېږي، په ریا بدني عبادات ختمېږي، په نفاق او شرک دی کې اتفاق دی. دا اهل سنت ټول ځکه دی کې عمل منعقد شوی نه دی سره. دا منع او د اذان هم معلومیږي دا چې دا علی وجه الاخلاص نو کړی، که ده د خدای دپاره کړی وي نو منع او اذان به یې ولې کوله. خو په نورو کې خلاف دی. یو سړی منځو کې بې زنا وکړه، په زنا هغه منځ ختمېږي که نه، منځ یې علی وجه الاخلاص کړو، نو اهل سنت وایي نه ختمېږي، او معتزله وایي ختمېږي، او بنا یې په دې ده چې هغوی وایي مرتکب د کبایرو او مخل بالطاعات هغه د ایمان نه وځي، خو معتزله ورته کافر نه وایي خو غیر مؤمن یې وایي، او خوارج ورته کافر هم وایي. څو ځله مې درته ووایي دا د معتزله او خوارج. د خارجو بادشاه یو راغلی د اوس پاکستان ته، سلطان قابوس، دا د خوارجو مشر د مسقط او د عمان، خدا پکې ښه خوارج دی، عبازي. نو چې دومره معلومه شوه چې معتزله او خوارج د حبط د اعمالو قائله دي، حبط د اعمالو حسنو په اعمالو سیئو، او اهل سنت علاوه د دې څلورو صورتونو نه هغوی د حبط د اعمالو قائل نه دي. امام بخاري څنګه وایي باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر.
خدا معتزله ولی وی چې حبت د اعمال راځي یو خو خپل اصول دي چې امام په ختميږي نو اعمال حسنه خو به خود ختميږي امام فاصل له خود دلیل په قران کې وای معتزله او خوارج هغه وی د سورته حجرات آیات وګوره لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون دا حضور مبارک आवाज د پاس आवाजونه اوچت نه کې اسنا ان تحبط اعمالكم عملم زائن شي وانتم لا تشعرون ناغوی بغیر د دې سلور سورتونو دې کې خو یو هم نه شرک ته نه ریا ده نه نفاق ته نه منع وزار دا خو رفع صوت على صوت النبي الكريم دا خدای پاک سبب د حبت د اعمال وګرځول معلومه دا چې طاعات په سیئات باندې ختميږي دا د معتزله او دلیل دلته حافظ ابن قیم په دریاب کې اغي سره لو شوی او متاثر د دلیل ته ګوري او ای وی ضرور نه چې موږ د معتزله او دار خبره ردو کو او حبت د اعمال راضی حبت د اعمال حسنه او سیئات راضی او د آیات په دلیل کې پیش کړو نو دلته هغه د اعتزال مسلک اختیار کړی دی او هغې سره لو شوی دی په دلیل کې تما په خبره خو پوهېږې که الحمدلله زمونږ اهل حق وایي حبت درې قسمه ده یو حبت کلی ده چې ایمان سره مع طاعات ټولو نه ختم شي هغه په کفر او شرک راځي یو حبت د طاعاتو چاړو اثر نه کوي دې کې اختلاف یو حبت په اعتبار د اولویت سره چې پورا اثر یې ونکړه سلک شان اثر یې وکړه دې ته حبت جزئی وایي حب من وجهن نو موضوع د نزاع د میان درجه ده چې حبت د ایمان سره د اعمالو نه په کفر او شرک راشه خو خود مسلمه ده او حبت د طاعات بغیر د ایمان نه په سیئاتو جګړه پدې کې ده معتزله داوی اهل سنت دانم او یو حبت په اعتبار د اولویت سره چې پورا اثر یې ونکړه نو دا مونږ وایو چې اعمال حسنه او پورا اثر ونکړه ضایع شوي نه دی نو قرآن شریف کې چې دا رفع صوت سره چې ان تحبط اعمالکم ذکر دی دا حبت دی اولوی دی ناغه حبت د دویم درجه قرینه سره قرینه وانتم لا تشعرون تم په دې امید کې چې پورا اثر بکې هغه با اثرونه کې پورا که حبت بالکلیه وي دا عمل حسنانو دا انتم لا تشعرون تاجت نو اخو مسئله معلومه لکه معتزله چې وایي دا یوا ویم جواب په قرآن شریف کې چې دا ذکر دی چې رفع صوت علی صوت النبی سبب د حبت د اعمالو دی
نو علت د حبت صرف رفع الصوت نه دی، هغه ایذا د مصطفی ده. ذکر خدای دا امانه کړی یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قال او ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. چې څوک ایذا رسول الله ته رسوي هغه ملعون دي. نو رفع الصوت سبب د ایذا د مصطفی ګرځي. خو کله ایذا کلی وي کله جزئی وي، کله ایذا بوشي کله بونشي. لکه په کوچته وا سړی سوال جواب وکي نو کله ایذا پکې نه راځي او کله پکې ایذا راځي. نو رفع الصوت مطلقاً سبب د حبط د اعمال نو، هغه رفع الصوت سبب د حبط د اعمالو دی چې مفضي کېږي ایذا ته. او دا چونکه معلومه نه ده قطعا چې کم یو رفع الصوت ذریعه د ایذا او کم یو نه ده. نو شریعت مطلقاً منع کړه رفع الصوت نه، اسنه چې مفضي شي هغه ایذا ته چې سبب د حبط د اعمالو ګرځي او موجب د لعنت ته په نص د قرآن او قرینه وانتم لا تشعرون. تب جوړي رفع الصوت زما هغه مناسب درجه ده او هغه به اوچته درجه وي چې هغه کې به ایذا حاصله شي مصطفی ته او تب ملعونه شي. نو ذکر دا مطلقاً دا رفع الصوت نا دا باب دا صد ذرائعو نا منا دا حبت مطلقاً پر رفع الصوت نا رازی پاغ رفع الصوت رازی چه ایک ایزاوی او اگر چونکه معلومه نی هر وقتی نو خدای پاک مطلقاً منک ذکر کلا با دا عمل زائشوی پاغ ایزا سر چه آغا حد تا رسیده لی او تبا نی خبر دا دی دا سی مثال دی. لکه شریعت وی اجتنبو کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم. هر گمان تا گناو نوی شریعت ان بعد الظن اسم، خو منکی دا طولو گمانو نا ذکر تبا داسی گمان که چستا پا خیال کی باغا گناہ نوی آغا با دا خدای پا قانون کی گناہوی نو دا باب دا صد دا ذرائعو نے تی مطلقاً منع کردی دا گمان نا اجتنبو کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم. نو دا رفع صوت مطلقاً سبب دا ایذا بنی او کل باقی ایذا تا رسیدلی چستا عمل با فضائشی پنست قرآن دا دی وجنہ تاتوی مطلقاً رفع صوت مکاو او قرنے وانتم لا تشعرون. نو گویا حبت دا اعمالو چی پر رفع صوت کی راغلی نے دا دا علی سنت دا قواعد مطابق تے ذکر دی کی ایذا را دی او ایذا دا مصطفی کفر دے او موجب دا لعنت تے. نو پا کفر کی خمونگا مایو مام تحبت اعمالکم بظاہر خطائید دا معتذراو دے مدد دا مراد آغانا دے. وقال ابن ابی ملیک دمویو که بس آخو پاشنم کتن دی دقیال کہے گوڑے گرانا ترجمان او خپکی گئے ما زباد خبر استاسو دا اصلاح دا پارا ہے دا سپکاوی دا پارا نا خدای دا سپکاوی نو ساتی. سید الکائنات منظم کئی اور موددے دے مانزتا بحاضرے کی دا لزار نا خبر حدیث یو شانتی دے کہ تعارض پکشتا دا ہر دعوی دا پارا چی سوک حدیث پیشکین دری شرط دی پکی اول دا چی صحیح بھئی ضعیف خو پا دلیل کی نشی پی دیم دا چی صریح بھئی پا مدعا کی کہ صریح نی نبید دلیلی
دریم دا چې سالم بی دا معارضینا که معارض حدیثی وی نو بیا نو دا پیجندل دار مولا پاتر کا دا حدیث پیش کم ٹک تا حدیث دا منگ سر گل لے او دا حدیث دلیل دا پارا دری وصف ضروری اول یقین پا صحت دیم یقین پا وضاحت دا مراد دریم یقین پا سلامتیا دا معارضینا نمونگ تا دی سوکو خیچ زمونگ مسلک دا مخالف حدیث بھی الحمدللہ پیش ہے دا سنا جی بخاری کی مورد و پوردو کی خلق و تخیو گو رہے دا رسول اللہ ویلی چی بخاری حدیث بانے عمل کرے فتحاوی مجھے دا دروجنے او خلق دو که گئے حدیث کو دلیل لے و دلیل دا پارا دا قدر خبر ضروری دے چاوی فکریان داوی فکریان خوب گمراہ دی منگ دا شاہ ولی اللہ سے پا فکر روان پاکستان کے کچھا دا خدای دعوی کرا لیکن دلتا سوکشتا نا چی منع کیا دا اخلو علماء تک یا سنے یہ سوک سوئی جمہوریت جاوے امریکی چیزوں نے دلتا خرسی کی پا مدرسہ کی ماں تخونہ نے مانا میں نے کرا اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وعلى صحبہ سم مبارک علم دے رسول اللہ دو رسول اللہ دا سے مسکو رسول اللہ دا جامع غسل تو دا رسول اللہ خبر دے ندین ملوی مبارک شیوی یاوا دین دے عبارات تم کا خیالی حضور مبارک چه معراج تتوی دا سوک توی فلان که دوی دا سوک دوی دا فلان که آنچه امحانه ورلوی دا سوک توی امحانه دا دین معلومی چه انبیاء کرام عالم غیب نده دا غیبونا قبری چه کم برتا خود اطلاو که نده صحابه دا عقیده ونده تابعین دا عقیده و چه سوک نبی کریم تا عالم غیب عالم اطلاق وی دید شریعت نده فبا صحیح ہے الحمدللہ مالا مادو کی خودینا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمون یو باب شروع کرے مارتوی گران باب ہے باب خوف المومن ان يحبط عمله ولا يشعر وما يحذر من الاصرار على التقنط والعصيان باب پر دو ترجمه مشتمل ہے یو داو چې خوف مسلمان لپکرار دی چې زمان نیک عمل ضایع نشي او دویم خوف مسلمان لپکرار دی د اصرار نه په ګناهونو دا دو دعوی د لومبۍ دعوی دپاره درې دلایل په ترجمه کې ذکر کړي دي آثار د تابعین او د دې دویمې دپاره آیات مبارک ذکر کړي د دې دواړو دعوو کې مقصد څه ندری توجیحات میں ارتوی گا لما استاد سے بیچ دے بیان دا مفسدات دا ایمان کے مفسدات ہمیشہ پس دا ارکان و احکام و ذکر کی
په آخر کې بیان د مفسدات ایمان په دې دوه سيزونو خرابېږي، په حبط د اعمالو او په اصرار علی التقاتل والعصیان. دوی مراد شیخ الهند سے ہوا چې دې کې بیان د شعب د ایمان کې او شعب سلبی دي. مسلمان چې مسلمانې دې به یریږي د حبط د اعمالو نه، دا صفت به پد کې هر وخت به یری، او چې مسلمانې دې به د اصرار علی العصیان نه یریږي. نو دی بیان د دو شعبو کول غواړي، شعبې سلبیه او د مخکې شعبې ایجابیه وي. درې مړی مې ورته د حافظ ابن حجر ویلې وه چې دی دا کې باب د پاره د رد د مرجع اصالتا و ذکرې، لکه مخکې یو باب المعاصی من امر الجاهلیت ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، دا پاره د رد د خوارج او د معتزله قصدا و ارادتا. دا باب د پاره د رد د مرجع او د مرجع دا وایي چې ګناه ضرر نه لري. نو دی وینا مسلمان به یریږي چې زمانه کې اعمال ضایع نشي، او مسلمان به یریږي د اصرار علی المعاصیونه. نو که دې ضرر نه لري نو دا حذر به ولې د حبط د اعمالونه، او حذر به ولې د اصرار علی المعاصیونه. نو دا درې رحم درته ویلې یاد وشو کنه اجمالا. الحمدلله به د لومبه خبر دلیل درې دلیلونه ذکر کړی، یو کلام د ابراهیم، بل کلام د ابن ابي مليكه، بل کلام د حسن بصری. دا تابعین دی لوی اشخاص دي، د دې اقوال ذکر کوي د پاره د اثبات د دعوی اواله. به د حبط د اعمالو په سلسله کې مې ورته یو اعتراض ذکر کړو چې اهل سنت کو د حبط د اعمالو قائل نه دي. البته او سلور صورتونو کې دي، حبط د اعمالو په شرک، حبط د اعمالو په نفاق، حبط د اعمالو په ریا، حبط د اعمالو په منع او ذا. د دې نه علاوه د یو نیکۍ ضایع کېدل د بدې د وجې نه اهل سنت نه وایي. نو د څنګه داسې باب کې خو نو ما ته حبط کې درې درجې وویلې. یو حبط کلی دی چې اعمال ټول ضایع شي، نو د دې څلورو نه علاوه مو قائل نه یو. او یو حبط جزئی دی. حبط جزئی معنی ده چې پوره اثر یې څرګند نشي. حبط د اولیویت، حبط د افضلیت، حبط د تاثیر کامل، د دې قائل یو. دا د معتزله او مسلک دی. به حافظ ابن قیم کلام مې ورته ذکر کړو چې هغه د معتزله او کلام تایید کوي، ځکه نص د قرآن د سید الکائنات په مجلس کې د رفع الصوت نه منع راغلی ده، او ورسره وایي ان تحبط اعمالکم. نو رفع الصوت په مجلس د مصطفی کې دا خو په څلورو کې نه دی داخل، نه شرک دی، نه ریا ده، نه نفاق دی، نه منع او ضرر، او دې کې حبط د اعمالو ذکر نه دی. دا د معتزله او دلیل او د حافظ ابن قیم. نو مارتوی حبط د اعمالو پر صوت کې په مجلس د مصطفی کې دا غي سبب صرف رفع صوت نه، هغه ایذا ده، او ایذا خدای او رسول ته دا سبب د لعنت او د کفر ده. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والاخره، یا لعنهم الله في الدنيا والاخره. نو چونکه رفع الصوت کله ایذا پکې وی کله نوی، نو خدای ورته ځکه وایي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. مطلقا رفع الصوت سبب د حبط د اعمالو نه دی، هغه رفع الصوت سبب د حبط د اعمالو دی چې موجب د ایذا د مصطفی وګرځي.
چونکه د هغې مقدار نه دی معلوم او چاته پته نه لګي چې کوم رقم صوت سبب د ایذا به ګرځي نو ته ترې مطلقا منع شي د باب د سد د ذرایعو نه نو مونږ دغه کې وایو او د هغې علت ایذا د مصطفی ابراهیم تیمی وایي ما عرست قولی علی عمل اللہ خشیت عنو کنو مقدبا خلق ابراهیم تیمی تا مرجع ہوئی او آغا سر دمو یارا چیز خلقو تا نصیت کم زد پر اخپل وینا تکذیب د خپل عملو نکم چی مناسب خلقو تا سوی او کیس وی واعظان چون جلب بر محراب و منبر میں کنم چون بقلوت میرا وان آکار دیگر میں کنم خشیتا نکون مکذب یا خشیتا نکون مکذبا خلق راتا مکذب یعنی ما توی چپ درو جن شما دروغ میں گوئی بربعث چی میں کوئی بالای منبر و در قروت چی میں کنی نکو دسر ایانا دا حبت دا عمارو نمینو دا بداوینا دا ذکر وی چې د سره یریږي چې خدایا وینا مې سره او عمل مې سره نو مسلمان به یریږي چې نن خلک راته دا وایي چې ویسه او کیسه دیو جن مولیانو په مشهور متل درته ما ویلو چې رامیان وایي مولا چې څه وایي هغه مانو چې څه کوي هغه مچاو او زه مطلب یې صحیح دی ملا که بظاهر یو کار کی هغه ته به یو تعویل معلومه یا وجب ورته معلومه مجتهد شي وي خو ته په هغه لار باندې چې کومه لار عامه روانه نو که یو عالمي او لوی محققي تقوی پکې او هغه یو جانب اختیار کې نو ټیک ده خو عوامو ته دغه نه کوي ځکه افراط تفریط په امت کې مراواله او انتشار او غلط بدګمانه کومه د علماء دیکھ خدمت دا ایمان نشتا نکو یو عالم دا مقام تا رسیدلی او آغا یو اختیار دا یو جانبو کی نو ٹکتا خود فتوہ دی خلقو تا نکر نزو امشی مولا سوی پا آغی عمل کوا چه سکی پا آغی مکن یو عالم وخپیو اندلی ودلا یو سڑی ورطوی دا سکے وی دا خپیوینزم کانا وی دا خلق ذکر وی چی مولا سوی اغا کاو چی سوی اغا کاو چی سکین اغا مکاو یو کنا مالا رواده و تارا نارواده اولا لی خپیوینزر نو شید چی دفع دا وسوسی کولا وی تبا نکے زکولی شمتا تا اجازت نشه وقال ابن ابي مليكه عبد الله بن ابي مليكه دا مؤذن د ابن زبير سے په مکه مکرمه دی وی ادرکت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما دیر صحابه کرام لیدلی دي كلهم يخاف اسنه چې منافق ما منهم احد يقول يوم امدان دی اوریدله جبرائیل و میکائیل چیز پا ایمان دا جبریل و دا میکائیل زما ایمان دمرا مضبوط تی لکه دا جبریل میکائیل صحابه کرام بدق شان یاریدل یوم دانوی چی زما ایمان دا جبرائیل چی آغا محفوظ دی دا ریا و محفوظ دی دا ضائع کی دونا آغی دانو دی ویلی ایمان دا جبریل و میکائیل خو محفوظ و سالم دی و قوی دی او مقبول عند اللہ نو یا دا سے سالم دا سے مقبول لے لیکن ایمان دا جبرائیل و دا میکائیل و دا علامه دا دیده چی دوی با یریدل پدان دا حبت دا امانونا اسنا چی ایمان میں قبول نشی اوی دیر خلق دا ولار شو اغیوی زمان ایمان پشان دا جبرائیل لے و دا میکائیل لے دا خدا مرجع و خبر دی ابن ابی ملیکہ پر اقبل کلام کی رب تا خلقو کئی
چې خپل ایمان لکه جبريل او میکائیل محفوظ او سالم غني وینه ډیر صحابه مې لیدلي دي یوم دا پاتان یقین نو چې زما ایمان داسې ده هر یو به یارېده اسنه چې زما ایمان قبول نشي نو دې کې رد راغی پچاو په مرجعه پشان د ایمان د جبريل کې بعض شارحین وایي دې رد کوي په احناف هم په دې جمله کې چې امام ابو حنیفه دا نقل دی چې ایمان کې ایمان جبرائیل او میکائیل زما ایمان لکه د جبريل او د میکائیل نه دا څومره غلط احکامونه د دیرشو صحابه سره زما ملاقات شوه یوم دا کلمه نه ویلو امام ابو حنیفه دی وای او احناف شیخان دی وی دا رد دا احناف تا چاره پرشتیا دا سی نقل خلق وی دا احناف ندری جمله نقل شوی یو دار چې دی ویلی دی ایماننا که ایمان جبرائیل ويجوز للرجل أن يقول إيماني كإيمان جبرائيل ولا يجوز له أن يقول إيماني مثل إيمان جبرائيل وميكائيل کافی اجازت کرے دے اور مثل اجازت کرے نہ دے بامتداء نقل لے لا يجوز للرجل أن يقول إيماني كإيمان جبرائيل ولا ایمانی مثل ایمان جبرائیل کافی منع کرے دے اور مثل منع کرے دے درم نقل تشوه دے ایماننا کا ایمان جبرائیل لأننا آمنا بما آمن به جبرائیل نو دے کے کاف روا کرنے نو درې قولت نقل شو یو قول دا چې کافی روا کړی دی مثل یې ناروا کړی دویم دا چې کاف او مثل یې دواړه ناروا کړی دریم دا چې کاف او مثل یې روا کړی دی خو ورسره یې ویلي دی ایماننا که ایمان جبرائیل لأننا آمنا بما آمن به نو رد امام ابو حنیفه په دې دو قولو کې راځي پړمبي قول کې او پرستی قول کې چې کافی جائز کړي پامین زمي قول کې نه راځي چې کاف بم نه او مثل بم اوس یو سوال له چې امام ابو حنیفه ولدا درې واړه متعارض اقوال ویلي دي او دا ته نقل لې په مختلفو ځای دا ورځو کې فتنې وي دا جهمیه ہوا دا کرامیه ہوا دا معتزله ہوا امام ابو حنیفه په علم کلام کی امام ده نو حدیث ته دمر توجه نه راغلی لکه علم کلام او فقه ده ځکه دا فرقې چې کوم نه سړي واسطه چا سره تبه په داغي علم په ځان به پوهه چې دي سوی اوس د عرب مولایان د قادیانانو رد نشي کوله ځکه د قادیانانو فتنه په عربو کې راغلی نه ده هندوستان علماء کولی شي د دې وته د افغانستان هم نشي کولی ځکه هلته نشته چې کوم د دهریان ني هغې د دهریانو رد نشي کولی ځکه د هغې دلایل ورته ني معلوم عرب علما قادیانانو دلایل نشي کولی جواب امام ابو حنیفه دا کوفه و بصره شوا دا مرکز دا فتنو هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان خوارج دا پیدا شوی دی معتزله دا پیدا شوی دی مشبهه مرجعه جهمیه دا امام ابو حنیفه ورسره واسطه راغلی دا جهم ابن صفان توی اوزه کافر دا جهمیه مشر دی امام ابو حنیفه لبحث غلط نافع کی ورطاقلی اخرج عنی یا کافر
جهم بن صفان باندې د کوم لګوي زو کافر چې چا واسطه راشي ضرور به خبره کې مسلمانانو حفاظت پکې د غیر عقاید او عوام امام ابو حنیفه مختلف د درې اقوال نقل نو سوال دا چې د درې واړو کلامونو کې خو تعارض دی دا متعارض کلمات دي څنګه نقل امام ابو حنیفه لخله دا قوت حجت ورکړو چې چا ور سره بحث نشو کولای بالکل امام مالک سے دیکھو بحج لتا اثر ملاقات سے بدرو قبرم شي نو شافعی سے شاگرد و مالک سے ابن تپوس گئی وی قربان ابو حنیفه څنګه وی داسل وی شخصو کدی خخت د استنه ته سر زر ویلې وکنا نو چا پړکول نشو لو شاء ان يجل هذه الاسطوانه تزعوال لا قام بحجته چا سره بحث نشو ذکر دی مناظره معتزله او سره یو ځل یو معتزلی راغی معتزله خو خالق د افعال د عباد خپل ځان ګڼي عباد دا بن افعال ز خپل پیدا کړ اهل سنت وینا خالق د افعال د عباد هم دی یو کسب دی یو خلق دی خلق خدای کوي کسب بنده دی وینا خلق هم بنده نا معتزلی ته وای وی الف دا کم نه ادا کیږي وی دا وسط حلق وی بی دا کم نه ادا کوي وی دا شندونه وی خلا بی دا مرکز نه الف ادا کوي او دا الف دا مرکز نه بی ادا کوي فبایت الذی کفر وی دا غونه چم کوي وی څنګه ته وایي زه خبره په خپل پیدا کړم وی دا بی دا مخرج نه الف ادا کوي چې ته دې په خپل پیدا او د الف د مخرج نه به پیدا هیڅ شي یو ځل د خیرت خلف امام مولا ډله راغله چې امام نه پس په مقتدیان خیرت وای دا پایمو کې صرف د شافعي سے مسلک ته په جهریو کې په سریو کې ډېر په جهریو کې ډېر کم ده رار اللوی ڈالا و دا منایا بحث الارام ذالک ما سر بسو خبر اکر طول بلا سا خبر اکر وینا دا یو بدر سر خبر طول خونشت وانا وی کدیر عباد غالب شو وی بس منگم غالب وی بیخ بنور سوک بحث نکر وینا او وی کدیر میں پڑھ کر وی منگم پڑا تاسو بطول پڑا کنا ویاو وی بیا خراتا بل نرا پورتا کی گئے وینا وی خدا تاسو پڑا وی سنگا وی دا یو پا غالب کی دل و دا یو پڑ کی دل طول زانتا منصوبہ وی دا شان قوم امام مخی کری امن کان له امام فقرات الامام له قراء دا قرات ستاسو دا پارا دے و دا عدم قرات ستاسو دا پارا عدم بیزے منکرین دا دہریانو دا زمانہ کی یوزے مناظرہ مقرر کرو امام مناظرت کی حاضر جوابیم پکاری کی زیاد یو وقت مقرر کرو دی اگا وقتنا لگرستو براہ ناوی ورته ولی رستوران من دی په انتظار ستړي ویا په دجله په غاړه راتلم دا بغداد دجله په منځ د بغداد کې د نیمه خوا د نیم دی خوا پاسه په پولونه په دریا په ما مې او ناشنا شیولې د هغه ته حیرانم ډیر سات مې کاتم ویسو یو کشته ولا سامان نه بڑا کېدا
او نیغه به د دې ځای غاړې نه هغه غاړې ته تله هلته به تشېده بیا به راتله نه پکې معنی او نه پکې بل شو وی ورته داسې ده لیوانو قدرې وی نظر ته ما په خپلو سترګو ولیده کشتۍ وډکېده هغې طرف ته به لاړه سامان به ترې کوشو بیا به را روانه او معنی پکې نو وی دا کیدی نشي دا زموږ عقل نه منو وی ما ولیدله وی نه تاسو وی ښه یو کشتۍ خو نه منه او د خدای دا نظام روان دی او تاسو وی خدای نشته وی البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام على المسير فالسماء ذات أبراج والبحار ذات عجاج والأرض ذات فجاج كيف لا تدل على التي في الأرض يوزل الشيعان سر بحث ران لا فتنه نو د بحث مقنع کړو چې ازه ته کې ناسته مصلی ته نو ځان سره پانه واشته نو پانه ځان سره په مصلی کې هو نا مقام مقنع شيغان ور سیب دار سوګه پانه سوګ ځان سره په مصلی ویاره مورې دلو چې د حضور زمانہ کې یو شیعه پانه پټه کړې و د جماعت ته نو ما ځان سره دا پانه دلته سنبال کړې ځکه تاسو کې شیعه ګاندي وی دا سره د حضور زمانہ کې شیعه یو فوز غلط شو د ابوبکر صدیق زمانہ کې یو شیعه پانه پټه کړې نو ما ځان سره راوړې چې تاسو کې شیعه ګاندي وی د ابوبکر زمانہ کې شیعه ګاندي یو فوز غلط شم دا عمر صاحب زمانہ بیا وی عمر صاحب زمانہ کې شیعه چرته وی دا خرو بچو چې شیعه د حضور زمانہ کې نو د ابوبکر صدیق زمانہ کې نو د عمر صاحب زمانہ کې نو دا رال الله چرته نه ورستو پیدا شوی دی گمراه لاره نو امام ابو حنیفه په قوت استدلال کې د علم کلام امام او ماهر نو دا چې څه خبره ته نقل شوی دي دا د فرق او زائغه په مقابل نو دام ته نقل شوی دي چې ایمانونه کې ایمان جبرائیل او دام ته نقل شوی چې دا بنوي نو بظاهر د وړو کلامونو کې تعارض ده نو تطبیق به څنګه علماء وی چې هغه کاف روا کړی دی او مثل یې روا کړی نه دی يجوز للرجل ان يقول ایمانی کایمان جبرائیل ولا يجوز له ان يقول مثل ایمان جبرائیل فدا د عالم د پاره جائز کړی دی چې عالم بالفرق کاف کې حاضر دی تشبیه روا کړی دی کاف فعل شي مثل بنه چې زما ایمان پښه نو چې څوک عالم بالفرق د کاف او د مثل هغه د پاره جائز کړي او دا چې جائز کړي نه دي دواړه نه کاف نه مثل دا د عام خلقو لپاره ځکه دین په کاف پیږي نه په مثل ولا يجوز للرجل ان يقول ایمان کایمان جبرائیل ولا مثل ایمان جبرائیل دریم چې به جائز کړي دي ناغه سره مومن به ویلې يجوز للرجل ان يقول ایمانی کایمان جبرائیل لأن آمنا بما آمن به جبرائیل نو دا مشابهت چې دی دا په اعتبار د مؤمن به سره خدای پاک رسول الله د ملائکو ایمان د مؤمنانو سره نه دی او د قرآن کې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه خدای د رسول علیه السلام او د مؤمنانو او د ملائکو ایمان ټول یو کړي نه ورسره وای كل آمن بالله وملائكته
دا سے شیشتا چې د جبریل دی پیمانه زمون دی پینی او دا سے شیشتا چې د رسول الله مبارک دی پیمانه زمون دی پینی مونږ هر غشي منو چې سید الکائنات منی او جبرائیل منی او خلفای راشدین منی نو د مومن به په اعتبار کو د ټولو ایمان یو ده دا چې په خپل ایمان کې قوت مضاف جدا خبره ده نو یو اتحاد په اعتبار د مومن به ده نو مومن به په اعتبار ټول یو دی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته نو په امام ابو حنیفه سے اعتراض رانه ده نو هغه درې وړه خبره نقل دي نو په هغه اعتراض رانه ده چې دا هغه کلام د چوکټ یو کتاب میں کہتا ما سره ده دا چې کم بختان دي امام ابو حنیفه کافر شو نو به توبه وکړه ولی کافر شو وی د شاگرد توی چې لا تقبل قول النبي واقبل قولي د نبی قول مقبل و زما قول قبول ده الکه تاسو په خپل خیالو کې یو ادنا مسلمان نسواری کې نسوار خرڅي ځان به د پیغمبر سره یو غني دا به وایي چې د پیغمبر خبره مو منو زما ومن دا بسوکی نو د یو لوی عالم فقيه مقتدا د امت دا متعلق هم څنګه دا خیال دا یو مولا دی دا نوم دی عثمان او مشهور دی په بتی عثمان البتی فقيه نو امام ابو حنیفه ته شاګرد وی چې شیخ عثمان بتی دا وای او ته دا وای نا ورته دا قول البتی دا بتی قول پرې دا نو خلق د بتی نه څه جوړ نبی جوړ دا کال بتی دا سلیکي الف ب ت نو بتی چې یو نقطه تل کې نو ستې جوړي نو دا بتی نه څه جوړ عالمان نو دی د امام ابو حنیفه د جلالت شان د عظمت او د چې درې سي د امت هغه پس روان دي دی وخت کې په مسائل او فرعیو کې دی وخت کې ټول امت یو 15 کروڑ دی یو 15 کروڑ د امت آبادی ده دی کې 80 کروڑ احناف دي څومره ډیر او شلم 2 کروڑ تقریبا شوافی و مالکیان دي 10 کروڑ به شوافی وی 6 کروڑ به مالکیان او 3.5 کروڑ حنابلہ دي او دا لک پاتې دا شیعگان قادیانان خوارج قادیانان خو مسلمانان نه شیعگان خوارج او دا نور فرق زائغه دي نو 2 کروڑ پشپگنی مشلو کی تقریبا سلسین دا امتی 2/3 نسا نو 2/3 نسا دی وقت کی امت رسول پا فقہ حنفی باندې عمل گئے